غزوه احد کې دا مسلمانانو باندې لږه سختی زیاته شو کنه. د نبی رسول الله سره یو څو صحابه کرام پشمار پاتې شو. هغه کې یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. نو هغه د نبی رسول الله سلام ته مخې ته داسې ولاړ او غشي به وشتل. نو چې نبی رسول الله سلام په دغه د شان د سر د سر چتاو چې دا کافر ویني په یو ګبر سر راځي چتاو. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایل اذا الله پاک پیغمبر سر مرو چتاوا اسنه چې غشي پتا ولګي نحری دون نحرک زما سینه ستاد سینې ډال دی زما سینه بستانه غشي منه کوي تسر مرو چتاوا اسنه چې غشي پتا باندې ولګي. او د سعد ابن ابي وقاص په غشي وشته به خطا نه ته. نو چې نبی اسلام بوله د شان جواب ورکو وی ارمي یا سعد فداك ابي وامي ولا یا سعد زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. الله دا واحد صحابي دی ښا په صحابه کرامو کې صرف دا واحد صحابي دی علما کرام ناس دي چې هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. ارمي یا سعد ولا زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. ناغه بوتوي د الله پاک پیغمبر سر مرو چتاوا اسنه چې زما د سینې نه غشي خطا شو پتا چرته ونه لګي. دې ته عشق ویل شي دې ته محبت ویل شي. اے مسلمانانو چرته روان یو ولې د خپل اکابر د تاریخ نه یو خبر مونږ په چا پسې روان یو. د خپل صحابه کرامو د نبی رسول الله سیرت بیان کړي تاسو د ارتغل ډرامو ته پراته یې تاسو د ارتغل ډرامې ګورئ راشه د خپل صحابه کرامو تاریخ ولولئ چې څه دې نه زده کړئ. تاسو د نبی رسول الله عشق زده کړئ تاسو د نبی رسول الله محبت زده کړئ. الله خپل نوجوانانو ته ګورم ډیر خفه کېږم په نبی رسول الله باندې درود زیات وایي په نبی رسول الله باندې درود زیات وایي. خفه شم د خپل نوجوانانو یقین الله وک خفه شم زه ورته هم ګیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي. دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بول بهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم. زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي. زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې هغه په زنکدن کې چغواله امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي زما محبوب به وایي امتي هغه پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وایي. ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلې ښکاره شوم. دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ الله مونږ جنازو له لاړ شو نو چې دې مړي له ورشو که نه او دې په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامه تې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شم. تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیه الصلاة والسلام په رښتې به ویره دا خبرې دي دروغ ښکاري ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبی علیه السلام د امتي په شانتې جوړې. زه هغې مړي ته ډېر خفه شم چې دې مړ شو تاسې جامه تې کړی او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشم وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده ګیره پراته او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته وي. ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ګیره په دې مخ باندې پراته وي وایي دا فرشتې به په خپله وایي چې دا امتي د جانان دی د هغه سنت یې په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته یې وګورئ دا د نبي علیه السلام امتي دی. هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم. زه خپل نوجوانانو ته وایم د الله دپاره دا ګیرې پرېږده دا ګیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دي. په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده. ګیرې پرېږدئ خلکانو دا خوند کوي دا زما د جانان سنت دي دا زما د محبوب سنت دي. دا ګیرې په مخ باندې ډېر زیات خوند کوي ګیرې پرېږدوئ ښه نبي علیه الصلاة والسلام راضي کوي انشاءالله چې د چا ګیرې دي خو دي مبارک مو شه خو چې د چا نشته پرېږدو به ګیرې که نه لاس اوچت کوي را سره که نه ګیرې به پرېږدو که نه انشاءالله ګیرې به پرېږدو دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي هلکانو دا ګیرې پرېږدئ د مرګ هېڅ پته نه لګي. دی وایي زه چې بوډا شم ګیره به پرېږدم نوجوان هلکي تازه جامه تې کړی په چاپ کې ور روان یو په لاره اکسیډنټ وکړي
نو د نبی رسول الله والسلام په سنت باندې به عمل کو د الله پیغمبر به خوشاله په نبی رسول الله والسلام باندې به درود زیات وایو دا سو واقعات می د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی رسول الله والسلام مطالعه کوي د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي د دین اسلام د پاره ډرامې مګورئ د دین اسلام د تاریخ د پاره سم ګورئ ډرامې مګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوي مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبی رسول الله د سیرت نه د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شي باقي ماته چې په دې چټ کې کوم خبره شوی و نو زه خو لک خفه شوم یاره د تاسو زیاتې کوي په دې مسجد کې درس قرآن هم کیږي او درس حدیث هم کیږي کنه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي بختور یې قسم په الله چې بختور یې زوام دا مقتدیان په مخ د ځمکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ول الله ورکړی دی چې د قرآن درس هم کوي د حدیث درس هم کوي او دا خو بیا هغه ډیر محروم خلک دی چې هغه تکیږي او راځي ورلنه نو درس لا د قرآن او درس له د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو د محلی والا کنه د محلی والا الله سوچت کې شابه د محلی والا سوچت کې ټول به درس قرآن کې شرکت کو داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقې د علما سره مینه کوي د خپل علاقې د علما سره څه کوي د لری علما راتلو ته هیڅ ضرورت نشته د خپل علاقې د علما سره څه کوي مینه کوي حدیث مبارک کې راځي وای د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو استاد د جماعت امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي استاد د جماعت امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتي ګرځي نو د بل چا ضرورت شته د دې امام قدر وکا د عزت وکا حدیث مبارک راځي بس خبر راټولو ما وای حدیث مبارک راځي د عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړي جنت کې څه کړي جنت په دروازه کې ایثار کړي او داخله به جنت ته رواني حدیث مبارک راځي اجتماع العالم والعابد یو روایت کې راځي على الصراط بل روایت کې راځي على باب الجنه جنت په دروازه کې مولوی صاحب الله ودرولې نو ذکر کلام ما سم خیال لې چې دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیان فراش او دی جنت تلل شي یو بل د خستر کې چې سړی خورانه سیټ تکړه دی دا څه نه کنه دا نو مولا کې صرف صحیح ګور کړه نو چې دا مقتدیان راشي مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ولاړی خو دوی په بل د پرستر کې وایي چې سړی خو سیټ ودرولې سم خیال دی کنه نو دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړی دی بل پریشانی کې چې نه چې د دې ځنه مې الله جهنم ته بیاي کو دا الله تبارک وتعالى به ته فرمای اے مولوی صاحب اے قاری صاحب تم دې له نه ودرولې چې تا جهنم ته بیا الله سره دې ودرولې خلک جنت ته زره جنت په دروازه کې ولاړم نه کنه مولوی صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته زنه پتاو په دوی کې خو فرق پاتې نشو الله سو کما نه ته ځان سره نور خلک جنت ته بیاي څومره بوزم لستنه نا سلطنه نا زر کسان نا لاک کسان نا سمرا تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالى به فرمایي هر خغه انسان د ځان سره جنت ته بوزه چې تور سره مینا کوي چې تور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دې کړي نو چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوزه چې سمره دی خوخي هغه په کتاب پری نه پلان کې چې ډېر خسړې وو زما په جمعات کې ډېر خیال ساتو د چي ډوړې به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیاي په ضرورت په کې ولې نه بیاما دا څه کنه دا نو د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو په جنت ته بیاي پوهه کې پوه نه شوي د مولانو سره څه کوي مفت د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو به ځان سره ان شاء الله جنت ته بیاي دا څه به کو کنه کو د خپل د علاقې د علماء سره مینا ساتي محبت ساتي د جمعات د امام قدر کوي حد درجه قدر کوي چا چې د جمعات د امام سپکاوي کړه دی الله داغه نسل د علماء او د حفاظونو محروم ساتل دي او چا چې د علماء او د جمعات د امام قدر کړي الله داغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړی دي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين